تایرايډیزم ګیلهړ یا په پښتو کې چې ورته موږ غور وایو. د غور څومره تکلیفونه چې دي د هغې دپاره چې کله هم تاسو ایلوپیتھک سایډ نه ټریټمنټ کوئ نو د هغې دپاره به لکه لایف ټایم بیا یو میډیسن د تایرکسین په نوم باندې راځي، نو بیا به هغه میډیسن چې دی نو هغه مسلسل استعمالول غواړي. خو که چېرته کې تاسو د هومیوپیتھک علاج د دې دپاره وکړئ نو ډېر بهتر علاج په هومیوپیتھي کې د دې دپاره موجود دی. چونکې په دې کې دوه قسمه راځي، یو ته موږ هایپر تایرايډیزم وایو، یو ته موږ هایپو تایرايډیزم وایو. لکه هایپر دا دی چې کله د ټي ایس ایچ لیول چې دی نو هغه زیات شي، یا فری ټي 4 یا ټي 3 چې دی نو هغه زیات شي، نو هغې ته موږ هایپر تایرايډیزم وایو. او کله چې په دې کې د دې سیکریشن کم شي نو هغې ته هایپو تایرايډیزم وایو. نو د دواړو صورتونو دپاره لکه په هومیوپیتھي کې بهتر علاج چې دی هغه موجود دی. او د دې د وجې نه لکه بانجپن که هغه میل دی او که هغه فیمیل دی، یعنې د زنانو او د نارینهو چې کوم بانجپن دی یا بې اولادي ورته موږ وایو، نو هغه هم د دې د وجې نه ممکنه ده، او بې اولادي چې دی نو هغه هم د دې د وجې نه کیدلی شي. نو لہذا که څوک هم په دې کې مبتلا وي نو د پریشانی خبره نه ده، بلکې تاسو وګورئ د هغې نه مخکې چې چېرته کې تاسو اپریشن کوئ یا چېرته کې هغه کوئ لایف ټایم میډیسن اخلئ، نو یو 2 میاشتو دپاره تاسو هومیوپیتھک میډیسن چې دی نو هغه استعمال کړئ، نو الحمدلله لکه تاسو ته به د دې بهتر ریزلټ چې دی نو هغه ملو شي.